یو نوی قانون منظور شوی دی په پاکستان کې کم ملګري چې سعودي عرب ته په نو ویزو باندې راځي. دا ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده. ډېر ملګري د ایرپورټ نه واپس کړی شو په دې وجه باندې چې هغو سره دغه ډاکومنټس نه و، او دا د ظلم یو انتها ده د اوورسیز پاکستانیانو سره چې نه څه خبرو، نه په دې باندې څه خبر جاری کړی شوی دی، نه نوټس ورکړی شوی دی، نه وزارت اوورسیز پاکستانیز چې کوم دي په هغې باندې نه دوی څه غوږ ګرولی دی. او هغې باندې په دې ټاپک باندې زه په تفصیل سره تاسو ملګرو سره خبرې کوم. کوم ملګري چې په نوو ویزو باندې راځي دا ویډیو هغو ته ورسوئ، ځکه چې ډېرو ملګرو ما ته میسیجونه وکړه چې یاره عمیر بھائی په دې باندې ویډیو جوړه کړه، مونږ ټیکټ کړی، زموږ سره ټیکټ کنفرم و، زموږ سره چې کوم دی ویزه زموږ کنفرم و، پوره ډاکومنټ زموږ سره و، بیا یې مونږ د واپس د ایرپورټ نه افلوډ کړو په سوونو ملګري. نو ملګرو هغه حکومت پاکستان اف آی اے یو قانون جوړ کړی دی، او هغه دا چې کم نوي خلک په نوي ویزه باندې کم ملکونو ته ځي، نو هغو به یو افیډیویټ یو اقرارنامه به هغو دستخط کوي د 17-18 ګریډ افسر نه، او هغې کې به دا خبره شامل وي. تاسو ته په سکرین باندې په نظر باندې راځي چې ته کوم ملک ته لاړ شې هلته به ته غیر قانوني پاتې کېږي نه، بل ملک ته په غیر قانوني طریقه باندې ځې نه. نو دغه پیپر دغه اقرارنامه به تاسو د 17-18 ګریډ نه دستخط کوئ، دا به د سره وي او دا به په ایرپورټ کې هلته شو کوئ. نو زه اوس په دې خبره باندې حیران یم چې ستاسو 17-18 ګریډ افسر خو ځان له بادشاهي د هغو سره به میلاویږي څنګه، او که میلاویږي نو هغه خو بیا دا هم غواړي ځکه چې د 17-18 ګریډ افسر خو پاکستان کې ځان ته بادشاه وایي. نو دا نوي قانونونه راوباسي په څه طریقه باندې دا اوورسیز پاکستانیان په څه طریقه باندې تنګوي چې یاره په څه طریقه باندې دوی تنګ کړو چې یاره مطلب دا دی دوی دغه هم پرېږدي. حالانکه د حکومت پاکستان دا دعوه ده چې اوورسیز پاکستانیان دا د ملک او د قوم سرمایه ده، لیکن بجای د دې چې اسانتیا راولي نور مشکلات پیدا کوي. او لکه په دې تاسو په دې باندې باقاعده یو اشتهار جاری کړی وی، تاسو به خلک خبر کړي وی. اوس چې په سوونو کسان درغلي دي، دغو دا ټیکټونه ضایع شوي دي، هغو تاسو افلوډ کړي دي دوباره ایرپورټ نه، نو د دې به څوک ذمهواري؟ دا تاسو ورکوئ. تاسو خو د خپل دغه دپاره، د خپل تشهیر دپاره او د خپل مشهورتیا دپاره زمونږ د ټیکس نه په لکو روپۍ چې کوم دی نو هغه تاسو ضایع کوئ. لیکن په کار دا و چې دا خبر خو تاسو په سوشل میډیا باندې ورکړی و. سم اوورسیز منسټري چې کوم ده هغې په دې باندې یو نوټس جاري کړی وی، دغه چې کوم ټریول ایجنسیان دي هغو ته، لیکن اسم نه. بهرحال د دې ویډیو مقصد دا د ملګرو چې څومره نوي ملګري په نوو ویزو باندې راځي هغه دې خبرې نه ځان خبر کوي چې دغه اقرارنامې نه بغیر ګورې تاسو د ایرپورټ نه واپس کوئ، دغه دستخط کوئ، د ځان سره چې کوم دی نو د هغه نقل یا اوریجنل ځان سره رالی، ورنه که دغه تاسو سره نه نو ګورې د ایرپورټ نه هم بیا واپس کوي. نو دا یو ویډیو ملګرو امید ده چې تاسو خوښه شوي. که ستاسو سوال د کمنټ سیکشن کې لازمي ووایئ، او که تاسو زموږ فیسبوک پیج او یوټیوب باندې نه وي نو دا ورسره لایک سبسکرایب کوئ او ویډیو ورسره ضرور د ملګرو سره